الحمد لله الحمد لله يستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم مسلمانان اوریدونکو تیر شي جمعې باندې موږ دا خبره شروع کړې و چې هغه اسباب چې هغه د وجې نه انسان په ګناهونو کې مبتلا کیږي په هغه کې یو څو موږ ذکر کړیو یو څو بنن ذکر کو او ورسره دا خبره چې ګناهونو نه بچ کېدل ولې ضروری دي او د دې دنیوي او اخروی نقصانات څه دي یوازې دا خبره نه ده چې سړی د ګناه نه کوي نو آخرت به یې خوي نه بلکې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې اکثر ګناهونه داسې وي اکثر ګناهګارانو د وجنه د دې ګناه اثر په تمامي کائنات باندې پریوزي لکه حدیث کې راځي او حسن بصری رحمه الله ان شاء الله ذکر به کو چې هغه ګناه چې داغي تاو او داغي وبال په تمام عالم باندې راځي نو ګناه نه بچ کېدل دې د پاره هم ضروری دي چې سړی په آخرت کې د الله د عذاب نه بچي او په دنیا کې هم د الله د عذاب نه بچي خو ور سره
چې دنیاوی کم نقصانات دي انسان دا غي نه هم بچ. نو کله چې انسان گناه کوي دا هغه یو وجه دا هم وي چې دغه انسان جاهل وي او جهالت د وجه نه گناه کوي، علم ورسره نه. د دې د وجه نه حدیث کې چې مرضی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. علم چې کوم فرض عین علم دی، یو فرض کفایه علم دی. فرض کفایه علم دی ته ویل کېږي چې په کور کې محله کې یو عالم نشته مسائل حل کولی شي، نور باندې علم بیا فرض عین نه دی. یو علم فرض عین دی چې د بل د وجنه د دې غاړه نه خلاصيږي او نه دی د هغې د وجنه بچ کېدلی شي یا عذر جوړولی شي. دا هغه علم دی چې دا د ژوند ضروریات چې څونه دي، عبادات دي، معاملات دي وغیره، د دې ټولو علم زده کول هر بالغ نارینه زنانه باندې فرض دي. نو اکثر داسې وشي چې جهالت د وجنه انسان نا خبر وي او جاهل وي، د دې د وجنه انسان ګناه کې مبتلا شي. او دا د اخري زماني فتنې هم دي او د اخري زماني نخه هم ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای و اخري زماني یو نخه ده یقبض العلم، الله به علم اوچت کې ختم نه بقبض العلماء، علماء به الله ختم کی. او بیا به خلق یاخذون الجهال، جاهلان خلق با خپل مشران او پیشواگان او امامان جوړ کی. ضلوا واضلوا، په خپل به هم دا مشران گمراه وي او نور خلق به هم گمراه کوي د جهالت او د جهل د وجنه. ځکه اکثر مسلمانان رونه داسي وي چې هغه د بل خلی محتاج وي چې داغه نه سواوري هغه دین ګڼي او باغی باندې عمل کوي او روان وي. نو دا جهالت چې کوم دی دا د ګناه د پاره یو سبب دی او دا د انسان او د ګناه په منځ کې رکاوټ نه جوړیږي. بیا کله چې علم وي د یو خبري دغه علم العلم نور، علم مثال دا د رڼا ده، لایټ ده، چورباتی ده. دی پکې د ښه او د بد، حلال او د حرام، روا او د ناروا او تمیز کوي. او کله چې دا ختم شي نو انسان گمراهۍ طرف ته روان شي. او بل سبب په ګناه کې د مبتلا کېدلو د پاره اغا انسان چې کله خپل خواهشات ورپسې ولګي، کدی ښه کار کوي هم خواهش وي وکا، کدی بد کار کوي هم خواهش ورته وي دا وکا. لکه څنګه چې د آیت کریمه کې راغلی واتبع هواه، د خپل خواهشاتو تابعداري شروع کی. ددا شیطان ددا هغه بد عمل هم نیک ښکارا کوي چې بس ته خو نیک سړی نیکی کې، ناروا چې کوي هم دې پاغي باندې فخر کوي او شیطان ورته وي چې دا دې ښه کړي دي. د شریعت نه خلاف کار چې کوي وزین لهم اعمالهم، دیتا د دې هغه بد عملونه شیطان ورته مزین کی او خپل اخکار کی. د ټول نه لوی مصیبت زده انسان دغه دی چې خپل خواهشات باندې روان وي او خپل خواهشات موافق خپل زندگی تیري. قران کی ځای په ځای باندې راځي الله و اتخذ
الهه هواه. وای بعض خلکو د خواهشاتو دونه تابعداري شروع کړي او دونه ورپسې شوي دي چې د دین یو الہ او معبود جوړ کړي، خو چې هغه ورته څنګه وای دی او په هغه شان دی باغې باندې عمل کوي. ابیا قرآن کریم الله پاک وای ان النفس لاماره بالسوء. یو انسان ته هم نفس چرته د خیر خیګړي خبره نه کوي الا ما رحم ربي، تر سوچ هغه نفس باندې الله رحم نه شي بذات او په خپل نفس کم دی. د دې د نفس په ماده کې دنه دا عزیز موجود دی چې انسان بدو طرف ته خواهشاتو طرف ته راکاږي. دویم د ګناه سبب چې کم دی هغه د خواهشاتو تابعداري کول دي چې دین شریعت قرآن او حدیث د پیغمبر تعلیمات سره پریږدي او خپل خواهشات ورپسې روان شي. دا د ټولو نه خطرناک چیز دی. او دریم سبب دا غفلت دی چې انسان د خپل آخرت نه، د قبر حشر نه، د الله د کتاب نه، د پیغمبر د تعلیماتو نه ځان مکمل سکی غافل کی. مکمل دا خپل ذمہواری هم نه غني چې الله حکمونه صرف زما د پاره راغلي دي، الله د حکمونه ادا کول په ما باندې ضروری دي او کنه دي. آیا دا ادا نشي نو څه نقصان دی، که ادا شي نو د دې څه فائدہ ده؟ الله رضا کیږي په څه باندې؟ نو دې ټولو نه ځان غافل کړي بس. نو دغه غفلت ولګي. قرآن کریم وی کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. د دې غفلت د وجې نه الله پاک وی ما كانوا یکسبون کلا بل ران، بدې زړه باندې دننه زنګ ولګي، دا مکمل سشي زنګ وهي مکمل خراب وي. او دا خو موږ تاسو ټول ته مشاهدتن خبره ده چې کله یو سیز وسپنه هغه زنګ وهي او دا غي صفائی انتظام ونشي نو دا غي اخري انجام څه دی؟ ختمېدل دي. د هغه سیز هغه ماده په خپل ختمېږي د زنګ سره. دا یو مرض دی د دې وسپنې د خوړلو، د خرابولو، د ضایع کولو لپاره. نو کله چې انسان د دې ټولو نه غافل شي، د په زړه باندې دا زنګ ولګي، کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا یکسبون. د دا ګناهونه کسب دونه سیوا شي چې د دې په زړونو باندې زنګ ولګي، چې زنګ ولګي دا غي نتیجه دا راوځي چې صفائی کوشش او مهنت او صفائی اهتمام ونشي. الله پاک وی ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم. الله وی په د باندې یو مهر ولګي، بس د دې زنګ چې صفای نکو د دې جرم سزا دا وا چې آینده تر قیامت پورې د هدایت نه بلری شي، د الله د رحم نه لری شي، همیشه د الله د غضب د لاندې راشي. دا جهالت، غفلت او خوبت کې تمیز نه کول، دا هغه سيزونه دي چې دې سره انسان د پاره ګناه لاري همواري. او ګناه چې کوم دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای داغه د مخ یو سړی خبر وکړه چې یار فلان کی ظلم وکړو نو سزا به ورته الله ورکړي او غلط کار یو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ غصه شو، خفم شو چې د سیمه وایا چې فلان کې ظلم کړي دا غلط سزا ملوي. دا سی خبره نه ده، بلکې خبره ده چې چا چې ظلم وکړو د دې اثر په ټول مخلوق باندې پریوزي، د دې اثر ټول مخلوق باندې پریوزي. زکا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړه سي دي وای دا زمانہ کې او دا
حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کړه څنګه دی وای عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شپې بغرزیدو چې چاته تکلیف نه چاته نقصان ونه رسیږي سبا ته د قیامت پر ورځ بل الله تمانه تپوس کوي و د شپې ګرځیدو په کوسب کې روان دی یو کور ته رانږدې شو دنه پکې شر دی جنگ دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ غوږ ولا کېخو ګوري مور او لور یو بل سره په شر مور دی لور ته وای دا پای زمون دا کم پای چې موږ خرڅو دغه د پیسې زمون د پاره نه پوره کیږي زمونږه د ژوند ضرورت نه پوره کوي دې کې لګي وبواچو چې دا پای لک سیوا شي لور ورته وای چې مور امیر المؤمنین عمر صاحب دا کار منع کړی نو هغه مور ورته وای عمر کم دی امیر المؤمنین کم ځای دی نو لور ورته وای امیر المؤمنین نشته دی خو لیکن د امیر المؤمنین رب شته دی غووري عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کله چې دا خبره اورید کور ته لاړ او خپل کور والا ته یو خبره درته کوم وایسا وداسي یو کور مې لیدلې ده او پاغي کې دا یو ماشوم او د دې دا خبره ما اوریدلې ته لاړه شته پوسو ک چې دا چاله ورکړی ده کنه د چا په نکاح کې دا وکنه د چا په نکاح کې و نو خاموشي سره واپس راشه او کله چا په نکاح کې نه و نو دا به خپل دې زویل رشتہ وی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کور والا بیبي چې کله لاړه تپوسي وکړل چې ګوري په کلی کې د ټولو نه فقیر او ملنګ سړی کور د ټولو نه فقیر او غریب ترین سړی کور دی چې تپوسي وکړو ماشوم نه ورکړي چاله رشتہ نه وشي واپس راغله بهر حال دغه جنې غوښته واده یو خپل زویلا خپل زویلې واده کو چې کله داسې نیک دیندار خزه د اغي د زوی سوکو عمر بن عبد العزيز رحمه الله او دی عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبخل کو عمر ثانی وي دویم عمر دی په دنیا کې عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه په زمانه کې وی د اغا الله تعالی داسې یو انصاف او داسې یو بهترین پوهه ورکړی و چې د هغې په باچاهۍ کې زکات اخیستلو والا څوک نه و زکات اخیستلو والا څوک نه و ولې دا ځکه الله وی ولو انهم اهل القرى آمنوا واتقوا وکله چې دا کلی والا نه د ایمان صحیح شي الله وی کچری یو کلی والو ایمان صحیح شي او پوخ ایمان شي مضبوط ایمان شي اوس مضبوط ایمان ستو یو مضبوط ایمان دیس شي الله وی زما پیغمبر دی خلق ته وای تر قیامت پورې خلق به تفتیش کوي طلب به کوي ګرځي به چې ایمان څنګه جوړ کو الله ته کوم یو ایمان قابل قبول لې زما پیغمبر دی خلق ته دا وای چې خلق شک ختم شي خلق اسانه باندې خپل ایمان جوړ کی فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الله وی زما پیغمبر خلق ته وایا دا کم تاسو چې موجوده خلق دي صحابه دي کچری آنے والا خلقو تر قیامت پوری فإن آمنوا بمثل ما آمنتم تر قیامت پوری راتدون کې خلقو ایمانونه د دې صحابه او ایمان پشانتی شو بس د دې ایمان څه شو مضبوط شو کامل شو پوره شو چې ایمان کله کامل شنو الله وی لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض به بد اسمان د طرف نه هم خلق ته هیڅ مسله نه وي د زمکی د پیداوار د طرف نه به هیڅ مسله نه خو شرط دا لګوري ولو انهم امنوا اهل القرى واتقوا دو شرطونه لګولې دي یو شرط دا چې ایمان به د صحابه په شانتي جوړوي کوشش مهنت وکوي اگر کې څړي نه صحابي نشي جوړي دی ګوره صحابي د چانه نشي جوړیدل خو د صحابي تابعدار جوړیدل شي د صحابي په نقش قدم باندې هر یو انسان طاقت الله ورکړي دی هر انسان ته انسان بدلی شي نو بهر حال دویم شرط الله وتقوا چا چې ځان د ګناهونو نه بچ کو
وس هغه کم ګناهونه دي چې د هغې د وجه نه الله پاک په دنیا کې دوه عذابونه لیږي، قحط او بې امني. قحط او بې امني هغې کې د ټولو نه لوی ګناه چې کوم دی هغه زنا ده. زنا د وجه نه په عالمي دنیا باندې اثر پرېوځي. او دویم لوی جرم هغه ظلم دی چې کله دا دوه څیزونه په معاشره کې شروع شي، زنا او ظلم، نن زما په خیال دې دواړو کې هیڅ کمی نشته، په دې کې به د سره څه کمی نه وي. الله دې زمونږ توجه الله طرف ته وګرځي. د دې نحوست د وجې نه، د دې دوو ګناهونو د وجې نه نن هر یو شی انسان خو پرېږده، ځناور هم په چغو باندې جاړي. ځناور هم تاسو به اورېدلي دونه نفرت په دې دنیا کې پیدا شو چې الله د ځناورو د څاورو غوښه هم په انسان باندې تقریبا بند ده. څوک د په ډاډ زړه خوړی هم نشي، په ډاډه زړه هېڅوک نشي خوړی. ښه ابدر زموږ یو ځای له لاړو پکې غوښه وه، کسان ویل لکه ګوره د غوښې نه ځان ساتي، د غوښې نه ځان ساتي. لکه دا دنیا داسې حالات ته شروع شول. الله وی الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، انسان دا ټول مستا د فائدې د پاره پیدا کړل، خو ته به فائدې شوې نو بس خبره ختم شو. بهر حال تاسو می خبره ده عمر بن عبدالعزیز رحمه الله کوله. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله زمانه کی او خبره زما داوا چې ګناه اثر په تمام خلکو زناورو په ټولو باندې پریوزي. شپنکې او بيزو والا بيزوګر د بيزي سره چې وای قتل زمره راغې بيزه و تختوله د کنډک نه. دی بيزوګر یو یخ او سلې وکړو او په جړه باندې شو. خلک کم خلک چې خواته ولاړو الګه ولې وي وې زمری کار دادې چې هغه بيزي ماتي هغه غلط کار کوي ته ولې جاړې؟ وزه پدې نه جاړم چې زمانه بيزه او تختوله، وزه پدې جاړم زما په خیال امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز وفات شو. وتا د څنګه پته ولګی وای هغه چې ژوند دی نو داغه بادشاہي کې دون انصاف چې انسان پرې د زناور بم غلط کار نه الله به ول توفیق نه ورکول د غلط کار. ودا زمانه زندګي اولنۍ مشاهده ده، اولنۍ کته دي چې یار زناور ولګي د نقصان یو و زما سره بيزي دي کنه. وتا ته څنګه پته لګي چې زناور نقصان نه کوي؟ و زما ته د دینه پته لګي زما دغه بيزي دي سو کالو شو زبدي لار زم راځم زما دي بيزو چرته پر دې فصل نه دی. بعضی حالات او موقع بعضی گناهونه داسې وي چې داغي اثر په تمامي دنیا باندې پریوزي. تاسو کرونا تیر کړه کنه ویلې د مونږه ټیک ده د هغې نه مخکې یو بل شی مونږ ولید بیا د دې منځ کې اوس یو بل شی راغی سیلاب په شکل کې مونږ ولید. په دې باندې مونږ نه خوشاله وو چې زموږ کورونه بچ شکر دی. مونږ خلک وایو کنه دا کم چې بچ یو مونږ زموږ کورونه ارسه بچ دی شکر دی. نه مونږ به هم جاړو هغه خاصم جاړي خو مونږ بم جاړو الله دربار نه معافي بغواړو ځکه چې نن په ما او تا باندې خطرناک قحط را روان دی. ستاسو ملک فصلونه ټول تباہ او برباد شو، چاول غنم سبزیانې مکمل تباہ او برباد شي. بهر حال د ګناه اولنې سزا دادا اشرف علي تانوي رحمه الله حکیم الامت بنوم باندې یادېږي، لوی عالم تیر شوی دی. حکیم الامت و د تمام امت حکیم اشرف علي تانوي رحمه الله. او یو بل عالم د په خوا تیر شوی دی حافظ ابن قیم رحمه الله. حافظ ابن قیم رحمه الله لوی امام تیر شوی د دې یو کتاب دی، هغه کتاب نوم دی جزاء الاعمال. د ګناهونو سزاګانې په دنیا کې څنګه ملاويږي. په دې کتاب کې اشرف علي تانوي رحمه الله هم لیکلي دي او حافظ ابن قیم رحمه الله هم لیکلي دي. هغه لیکلي دي
چې دا ګناه د ټولو نه خطرناک سیز دا دی، د ټولو نه خطرناک سزا دا ده چې الله پاک یو مجرم ګناهګار ته د بل ګناه توفیق ډېر زر ورکوي، او د ټولو نه خطرناک ګناه هم دغه د جرم هم دغه دی، او د لوی نه لوی ګناه او د هغې لویه سزا دا ده چې انسان ته دوباره د دې ګناه توفیق میلاو شي، د یو ګناه نه وروستو بل ګناه توفیق میلاو شي. او د ټولو نه بهترین نیکی دا ده، د ټولو نه بهترین نیکی دا ده. حافظ ابن قیم رحمه الله، اشرف علی تھانوی رحمه الله لیکلي چې انسان ته د یو نیکی نه پس بل نیکی توفیق میلاو شي. نن که مونږ تاسو په خپل وجود باندې نظر واچو، محترم اوریدونکو مسلمانانو، نن مونږ ته د یو نیکی نه وروستو د بل نیکی هغه کول او هغه توفیق میلاوېدل ډېر ګران کار. تقریبا ما پوری هر یو مسلمان ته د یو نیکی چې چا وکړه، اسی مثال کے طور پر د ماسپښین منظر موږ راغلی و ټول خفه کېږو به نه، خو د مازدیګر توفیق د مانځه توفیق رښتیا ووایې موږ ته په سلو کې 80% خلکو ته میلاوي. زه خو ذکر راځم امام یم، خیال دا 20% خلک الله نه ویریږي، الله ورته هدایت کړي، رحم کړي، هغه د هغه د الله ما میله الله راولي. خو 80% د خلق چې کوم دی هغه ته دوباره د بل نیکی توفیق نه ملاوي. نن په دې معاشره باندې کوم تاسو نظر واچو محترم مسلمانانو، په دنیا کې د ګناه داسې ځای نشته چې هغه شړ دی او کندر دی او غیر آباد. د ګناهونو چې څونه ځایونه دي هغه ښه آباد دي او هغه په آبادۍ کې ترقی کېږي، روانه ده. د نیکی چې څونه ځایونه دي، څونه موقع دي د نیکی، هغې کې که موږ تاسو وګورو روز ته ورځه کمی روان دی، روز ته ورځه خطرناک حالات روان. نو دا اشرف علی تھانوی رحمه الله وایي د ټولو نه بهترینه نیکي هغه ده چې د دې نیکۍ نه وروستو درته بل نیکۍ توفیق میلاو شي. تلاوت دې کړی دی، ذکر دې کړی دی، مونځ دې کړی، د دین وروستو الله تعالی بیا د تلاوت توفیق درکړي، بیا د ذکر توفیق درکړي، بیا د مانځه توفیق درکړي. نو د ګناه یو سزا دا ده په دنیا کې چې انسان ته د ګناه نه وروستو د نیکۍ توفیق نه میلاویږي، د بل ګناه توفیق ډېر زر میلاویږي، ډېر په اسانۍ دته د ګناهونو هغه رکاوټونه ختم شي، د ګناهونو چې څونه لارې دي هغه ورته کولاو شي، شیطان ورته مختلف منصوبې شکایتونه مختلف وسوسې ذهن ته پرېوځي او لارې طریقې ورته وښیي. او دویم نمبر د ګناه سزا په دنیا کې، د ګناهونو نقصانات په دنیا کې سره. حدیث کې راځي جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي وای د ټول نه د ګناه لویه سزا ده په دنیا کې چې د دې انسان رزق کې کمی راشي او انسان عمر کې بے برکتی پیدا شي، برکت ختم شي. حدیث کې راځي د بخاری شریف حدیث، عمر کې برکت ختم شي، رزق کې برکت ختم. دا شاه ولی الله رحمه الله نوم به تاسو اورېدلی، د ده لږ عمر 43 سال عمر، لږ عمر کې برکت څه ته وایي؟ عمر کې برکت څه شی دی؟ وای بر صغیر ته د حجاز نه د مکی مکرمې نه دی بر صغیر ته هندوستان او پاکستان ټول پکې دي. وای دې ته علم دی یو سړی راوړی، قرآن او حدیث علم دغه یو سړی راوړی. اوس چې څونه علما تر قیامته پورې فارغ کېږي او سندونه اخلي، ډګرۍ اخلي، په هغې کې د امام شاه ولی الله رحمه الله نوم به لازما پکې راځي، ځکه چې څوک چې سند اخلي سند دې ته ویل کېږي هغه ډګري ورته میلاو شي که نه، ستا علم حاصل کو دا واخلو ځه. نو د هغې په دې منځ کې 3 نمبر باندې امام شاه ولی الله رحمه الله نوم راځي. لږ عمر کې دونه لویه فایده.
نن زما محترم مسلمانانو نن کوم خپل په دې عمرونو باندې نظر واچو دي ژوند باندې نظر واچو آیا زمونږ نه خیر سونه خوريږي او شر سونه خوريږي زمونږ په دې عمر کې مونږ نیکی څومره کوو او بدی څومره کوو امام شافعي رحمه الله نه چاته پوښتنه وکړو چې بهترین عمر کم یو دی او بدترین عمر کم یو دی هغه ورته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث وی امام شافعي رحمه الله وی توبا وی مبارک عمر د هغه انسان دی مبارک ژوند د هغه انسان دی چې طول عمره چې عمر یې سواوي خو عمل وسره نیک وي او بیا ورته وی وَإِن قَصُرَ عُمُرُهُ عمر لګوي خو عمل وسره ډیر وي قوم ته د الله مخلوق ته فائدہ ډیر رسولي دا ډیر مبارک انسان دی دا عمر برکتی دی او بیا ورته وی د ټولو نه بدترین عمر هغه دی چې د عمر نه چاته فائدہ نه وي رسیدلې همیشه نقصان رسیدلې وي وَإِنْ حَيَّا 50 سنتن اگر کدا سړی 50,000 کال ژوندې ولې نه دی 50,000 کال ژوندې ولې نه دی خودته نه دی دنیا ته د دین فائدہ چاته ورسوله نه د دنیا فائدہ چاته ورسوله د دې د وجنه امام شافعي رحمه الله وی زه په دریاب باندې روانم یو کس مې ولیدو وی خیر غوښتو وی ډوړې راکا ما ولا ډوړې ورکړه خو ما ولا یو بل طریقه کار مې وته مو خو ما ورته جنازه چې د میانو نیو چل د توخه راځه سړیا جال مې ولا واغستو هغه زمانه مناسب څنګه جال بو هغه مې ورته واغستو زروان په سفر باندې ثابت ورځ مې هغه د جال د اچولو طریقه خوله چې دسی بوله هغه بغلته دو ما خام بانګ را باندې موي چې کله ما خام شو ما ته پته ولګی د شهره دا سړی اوس ټریننګ شو خبر شو دی خپل ځان او روزي د غټلو قابل شو او ما سره په خیر او عزت لاړ بهترین انسان دی ته چاته دنیوي او هنري خو لري دینی او خبره چاته کړی دا مانزه خبره چا سره کړی دا د مانزه د فرایض خبره چا سره کړی دا او دس کې د فرضونو خبره چا سره کړی چا دس کې دونه فرایض دي غسل طریقه کار دا دی د مانزه طریقه کار دا دی نن که زما واستانه یو کافر ته پوسو کی نن موجوده چې ما صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر مون څنګه پیغمبر کمزه کې څنګه چل کړو یقین سره زوی ما چې په مون کې بس کسان وی الا ماشاءالله خو لیکن زیاد خلق مونږ بداسیو چې مونږ به قسم سره او طلاق سره دانه شو ویل چې راځه زتا ته د پیغمبر مسخه دومره یقین سره مونږ نشو ویل چې راشه پیغمبر موږ دته وخه راشه د پیغمبر جنازه درته وخه راشه د پیغمبر ناس ته څنګه ولاړه څنګه پلار دغه تلل څنګه زما محترم مسلمانانو خبر می دا کوله چې گناہ د وجنه عمر کی برکت ختم شي رزق کی برکت ختم شي حدیث کی راضی د بخاری حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د گناہ دو نقصانونه دي یو د گناہ ظاهری نقصان دی او بل باطنی نقصان دی ظاهری نقصان خدا دے انسان مال ختم شي زوال طرف روان شي او باطنی نقصان دا دے من کانا افمن کانا میتن د زړه الله مړ کی بیا کته سو خیالو کې د مړی د لاش نه دی مړی د لاش کده باندې کته سپیډي گزار کې او تبر گزار کې سفرخ کوي هغه چرته आवाज کې چې خوب دکړم یا هغه ته داسې ویل شي چې د دې خاورې نه ما اوچت کو بر په تختونه ما واچو یا ته چې ما لمبه غسل لاکې نو ګوره خیال کو ګوره ما چرته کې خوګ نه کې نه مړ شو خبره ختم شو کله چې د انسان زړه داسې مړ شي کنه داسې نو به په نیکی کولو باندې او په ګناه کولو باندې د دې په دې زړه کې اړو فرق نه پریوزي که ګناه وشي هم دی وي زنده باد
تاسو خیال وکړئ اکثر مسلمانان رونه داسې وي چې ګناه وکړي بهر ته لاړ شي ملګرو سره فخریه طور باندې خپل ګناهونه اخلي داسې چل مې وکړو نن مې دا چل وکړو نن مې هغه چل الله پاک وایي چې زړه مړ شي که نه د ګناه د وجې نه د انسان د مسلمان زړه مړ کړي او کله چې زړه مړ شي بس د دین کارونه د الله حکمونه پرې ښودل او الله مخالفت کول دا د دې انسان د دې په زړه کې ذره برابر هیڅ قسمه کشش او یره نه راځي تاسو خیال وکړئ اکثر ملګري ته سړی دعوت ورکوي دا تبلیغ والا اکثر لاړ شي چاله دعوت ورکوي هلکه وایي دا ښه کار وکړه وایي قلار شه سړیه زما خپل قبر دی ستا زما سره څه کار دی زه سړیه خپل کار کوم لاړ شه کافرانو پسې لاړ شه امریکې ته هلته هغې د دعوت ورکوه ماله څه دعوت راکوي دا ولې د انسان دا زړه دننه مړ شي نو ګناه د وجې نه د ټولو لوی مصیبت یو دی چې د انسان زړه مړ شي او بل علامه ابن سیرین رحمه الله لیکلی دي د کوم چې خوبونو تعبیرونو والا دی لوی عالم د امام تیر شوی دی هغه لیکلی دي وایي د ګناه د وجې نه دا انسان نه دی و دې په دې مخ د ځمکې باندې سپک شي او شرمنده شي او رسوا شي شرمنده شي او رسوا شي او حسن بصری رحمه الله هم لیکلی دي وایي کله چې انسان نه ګناهونه شروع شي او انسان ګناهونو کې ترقی شروع کړي وایي دته ووایه الله پاک فرمایي من یهن الله فما له من مکرم کته ورته ډېر نصیحتونه او ډېرې خبرې ورته وکړې خو من یهن الله فما له من مکرم خو کله چې الله دې رسوا کولو غواړي الله وایي دته به څوک عزت ورکړي او حسن بصری رحمه الله دې آیت د لاندې لیکلي دي دو واقع لیکلي دي دو واقع لیکلي دي او ما تاسو ته ویلم داسې اشارې در کوم یو هغه واقع لیکلي ده علامه ابن کثیر عماد الدین ابن کثیر رحمه الله هغه یو غټ محدث لزره طالبان وسره پاتې کېدل لزره طالبان وسره سبقونه وی او اخر انجام دا چې هر څه پرې خو دو عیسائی شو کفر اختیار او بل واقعیا د بلعام ابن بعورا سورۃ اعراف ولا لیکلی دي دا هغه مولا لیکلی د يهوديانو مولا کم مولا چې موسی عليه السلام ته خیری کولی او درېمه واقعیا حافظ ابن کثیر رحمه الله لیکلی دي دا هغه بانګ والا واقع ذکر کړی دا تقریبا ماته اوس بار بار ویلیم دي نو د ګناه د وجنه انسان په دې مخلوقاتو کې شرمنده شي او رسوا شي او بل د ګناه د ټولو لوی مصیبت سزا ده په دنیا کې وای کله چې انسان ګناهونه کوي الله پاک دنه حیا د جامه واپس واخلي حیا دې ختم کی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای اذا فاتك الحیا ففعل ما شئت وای کله چې د انسان حیا لاړ شي وای دې چې بیا سکه نو دې په بد نه ښکاري زما محترم مسلمانانو کوشش کوئ نیکی طرف ته په هر حال کې د نیکی کوشش وکړئ ځکه عائشه رضی الله تعالی عنها عادت داو کنه عادت مبارک داو ډیر سخی خزوا چې سبب بلاس راتل پاغه ټیم کوي په غریبانو تقسیمول یو ورځ ددا خورې دی عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دته سراو لګل شراوي لګل نو دا غټول تقسیم کو چې ما خام شنو خپل د خوراکم سره عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ غوسه شو په دې خبره او خپل ترور په باره کې وی عائشه رضی الله تعالی عنها باره کې چې عجیب خزه ده دون سوګلاس ازادي کوي مونږ ولا زولېګو هغه هم ځان نه پاتې کې خلکو لور کوي نو وس به سخوري او دا ته وایي چې آینده دې داسې نه کوي عائشه رضی الله تعالی عنها چې کله خبر شو قسم یې وخوړو و چې زما دې قسم وي خوري زه به تاسو سره چرتم خبرې ونه کوم ته ما د نیکی کار نه منع کې ته ما د نیکی کار نه منع کې بے عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ دې چلو ځان سره جرګه بوتله په مینتونو باندې عائشه رضی الله تعالی عنها پخلاق بیا غروجی ونیولې قسم خدا طریقه ده یا بروجی نه یا
غریبانان له ډوډۍ ورکې یا به کپڑے والا ورکې. او آخري خبره دا چې ګناه ته به سپک نظر باندې مړه. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای بدترین انسان او بدبخت انسان هغه دی و چې هغه نه کله ګناه وشي کنه د ګناه نه رستو وای په دې باندې اثر را نشي، په دې باندې هیڅ اثر ونه شي. حدیث کې الفاظ داسې راغلي دي ولکه دره په پوزه باندې مچ ناس او مچ وشړل بس دون انسان تنگ شي معمولی غوندي. وکدا سي صورتحال نو پوه شې د ټولو نه په دې عالمي دنیا کې پنيز د الله د ټولو نه بدبخت انسان دی. او عائشه رضی الله تعالی عنها بیا اعلان کې قسم کړه او بیا قسم مات کو روجیم ونی وړي خدای نه رستو بیا هم وای عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه زب کله خپل ترور خاطه ولاړه ترور په منزله د موري کنه وزم خپل د مور خاطه بخکاره کېدم کله نه کله وزب ورته لاړم و د دې عائشه رضی الله عنها په ما بستر کې ولګې دي نو وای اوخ کو باران به جوړ شو او چغو به جوړل. ما ورته وی چې تا خو معافي غوښتي ده بس دی روجي دیم نیولې وای نه بچوړیا وای ګناه ته کاغه وړي کې او کلوې خو دې ته بس پک نه ګوري. نن موږ چې خراب یولې که زمونږ موږ پاتې شي سفر کوي هیڅ فرق هم نه کوي. که زمونږ نه چرته نه کار کېږي لاره جوړیږي یا دې سیو که موږ اتلان نشو زمونږ په زړه کې څه ارمان پاتې کی چې افسوس زدي زه ته لان نړم. که چرته یو غریب وګي تګي او هغه سره د مدد ضرورت وي او بل چا وکي او زه خبر شمه چرته زما په زړه کې د ارمان نه غلط چې کاش دا ما کړی. دا راضی کله نه کله نوې فلم وځي کنه نوې فلم چې کاش دا ما کتلې او نوې یو ګناه طریقه وځي هر سړی ما پوری دا کوشش کوي چې دا کار مونږ کړی پیسې ورکو هغه د پر خفغان کو منډه وو وخت یې رو. نو محترم زمونږ د دنیا حالات انتهایی بدترین طرف ته روان دي. الله دې په موږ تاسو رحم وکړي. ګور رحم دې ته نه ویل کې زوم رحم وکړي تاسو چې امين خبره ختم. ګور د رحم د پاره دوه کارونه ډیر ضروری دي. اولنې کار دا دی عمل ضروری دی. په کار د چې زوم عمل وکم تاسو عمل وکړي. او دویم خبره دا ده دویمه خبره چې الله کم اعمال باندې چې الله رضا کیږي هغه اعمال کې یو بل نه مخ کېدل وکړي. والله دې زموږ تاسو د دنیا او د آخرت ژوند خسته کې الله دې موږ تاسو له نیکۍ توفیق راکړي او د بدۍ د توفیق نه الله دې موږ تاسو وساتي.